بخانه مې په داسې سیز باندې وشوه چې په تصور کې مې نه راته چې په دې به ما خدای بخي چې په دې به ما خدای بخي وایي چې کله د الله په حضور کې پیش شوم نو الله راته وویل یو کرت ته د اس د پاسه ناست وي او چڼې دې خوړې توجه شته دې جملې ته اواز رانغی شوق سره لږ سبحان الله ووایي ګرمي ده که سبحان وای چڼې دې خوړې الله راته وي د اس د پاسه ناست وي او روان وي چڼې دې خوړې چڼې پېژنې سمیع الله جي صاحب به پېژنې چڼې دې خوړې نو په لاره دنه یوه چڼه پرېوته او ته په اس تیز روان وي غاښونو سره دې ټکراو شو نو لاندې پرېوته نو تا ورپسې اس راته وکړه تا وایي د خدای نعمت دی نو هغه چڼه دې راواغسته او شکریه دې پې ادا کړه وایي قسم دې دغه ادا دې ما ته خوښه شو اعلان جنت مې در باندې دا ادا ما ته په یو چڼه مې بخانه وشوه چې انسان دومره شکریه وباسي چې پې باندې په یو چڼه باندې بخانه کېږي محترم ستاسو څه خیال دی چې د حضرت انسان رزق به الله په شکر باندې نه ډېروي موږ خو قسم دی د ناشکرۍ پوتلي یو پوتلې ای سراپه ناشکري مزه زه وایم ته خپل ځان ته تصور وکړه ته الله ډېر قیمتي پیدا کړی قیمتي او تاسو ته یو عجیبه جمله وایم محترمو لقمان حکیم بچی را جمع کړه کتابونه لیکلي دي چې لقمان حکیم سے خپلو بچو ته 4000 نصیحتونه کړي څونه کړي اواز رانغی بیا اواز رانغی جذبې سره ووایه 4,000 نصیحتونه بچو ته کړي دا ما ته پته لګېږي چې تاسو ویښ یې که اوده چې اواز نه راځي زه هم ګنې بعد یې پکې اوده دي یو پیری بچو ته ووایي بچو 4,000 نصیحته مې درته وکړه راشئ نن یو 4 نصیحته کومه او دا 4 نصیحته د دغه 4,000 نصیحتونو نه جوړ دی توجه شته دې جملې ته جملې ته توجه شته موږ دومره ناشکره یو الله دې معافي وکړي که ستاسو خیال یې مونځ ته ودرېږم که نه نو دا مونځ خلک د چا دپاره کوي لږ اواز راکړي اواز رانغی بیا دا مونځ خلک چا دپاره کوي الله دپاره کوي په دې ګوره تاسو په دې بعضې شرمېږي دا مونځ مونږ د چا دپاره کوو الله دپاره کوو که نه او مونځ ته چې ودرېږم نو ولاړ الله ته مو سوچونه د بل څه کوو دومره زه زما ته یو کس ویلی جي په مونځ کې تصورات ډېر راځي زه وایم ناشکري در کې ډېره ده کم انسان کې چې ناشکري ډېرې دی به ولاړ په مونځ او تصورات به ورته د بل څه راځي ولاړ به په مونځ هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کس راغی وایي حضرت خزانه رانه روکه شوې ده توجه شته خزانه رانه روکه شوې ده وایي ښه وایي داسې کار وکړه چې ورشې جومات ته اودس وکړه او جومات ته ننوځه او ډایرکټ په 2 رکعاتو نفله ودرېږه ده وایي ښه جي یاره جي ما خو ډېر ذکرونه وکړه ډېر فکرونه بلا مولیانو راته ذکرونه وښول خو کار نو په 2 رکعاتو به ورسه وي ته ورسه که نه کار وکړه دې جومات ته راخلاصو منډې والې چې جومات ته راورسېده څنګه اودس وکړو نیت یې وکړه الله اکبر چې سبحانک اللهم وبحمدک یې خزانه ورته رایاده شو شکر سبحان الله ووایي خزانه ورته رایاده شو وایي حضرت قسم دې عجیبه وظیفه دې راکړه کمال وشي جي خزانه رایاده شو ما ته پته ده چې دا شیطان ډېر لوی ارامي دی نه دې پرېږدي خدای سره خبرو ته هغه وایي راشه دې خدای سره خبرو ته ودرېده ته ورته خزانه رایاده کړه نو به څه چل وکړه وایي حضرت مونځ مې په ځای پرېښود او خزانې پسې مې منډې والې وایي ډېر ښکلی کار دی ارامي وي خپل کار وکړه نو زه وایم مونږ ته هر څه په مونځ کې رایاد شي هلکه قسم دی چې سره نه ایرې او مونځ ته ودرېږم ټوله کاته او حساب زه په مونځ کې راکولو کړم نن مې دومره کړي دي هلکه نن مې دومره کړي دونه پلاکې شی مې دله ورکړې دا ما ته په مونځ کې رایادېږي محترم مونځ نو چې انسان ته په مونځ کې تصورات راځي ولاړ الله ته یو سوچونه د غیر الله راځي خو ناشکري ده نو انسان ناشکره نو وای بچو 4,000 نصیحته مې وکړه نن درته 4 نصیحته کوم او دا 4,000 نصیحتونو نه چور تاسو ته وایم تاسو ته ویم که بند کړم جذبه نشته چې څوک وایي ووایه لاس اوچت کړي سبحان الله لاس وایي خو خوله نه چلېږي نو پته نه یې چې ولې
دا خو چې تاسو زه یو په نمبر دلته ودروم چې را دی چې لږ ډاډه شي په دې تاسو ګوره ناست یې پته نه لګي او بیا هم شرمېږي د خدای شان دی موږ سره مخې ته ناست هغه اواز نه کوي تا یادو مخوا موږ راځي وایي بچو ډومبې نصیحت ته توجه شي نمبر 1 بچو چې د چا سلور سیزونو ته توجه شي سلور او د سلورو سیزونو حفاظت په سلورو ځایونو کې وکړي ښه د سلورو سیزونو حفاظت په سلورو کې وکړي وایي پلاره څه نمبر 1 بچو چې د چا کور ته لړ شي نو د سترګو حفاظت وکړي یو سړی چې تا کور ته بوځي نو تا باندې به اعتماد لري کور ته هر سړی څوک نه دننه کوي کور ته هر سړی څوک نه دننه کوي څوک چې د کور ته دننه کوي نو سترګې د ځمکې نه مه اوچتوه په دا نصیحت عمل وکړه د سلورو سیزونو په سلورو اوقاتو ځایونو کې حفاظت وکړه د سترګو حفاظت په هغه وخت کې ډیر وکړه په کوم وخت کې چې یو انسان تا کور ته دننه کړي ښه محترم ځان هلکه دا اکثر تر زامنو دغه ته وایم اول خو ته پکار دي او که لړم شي نو خو بالکل برد کتنی پکار زنانو سره خبرې کوي نو ښکته ښکته ګوره او دا د حیا تقاضا ده سړی پې باندې ډېر ښکلې ښکاره کېږي محترم دا د څه تقاضا ده اواز راکړي دا د حیا تقاضا ده او د حیا په باره کې زما پیغمبر د لسان نبوت نه یو جمله وفرمایله الحیاء شعبة من الایمان دا حیا گویا بس د ایمان حصه ده نو چا کې چې حیا ده گویا د کې ایمان دی او چا کې چې حیا نشته نو دا بی ایمانه دی بس غټه خبره نشته دی نه بس بله خبره تشته اواز راکړي بله خبره تشته نشته بچیا د سلورو سیزونو په سلورو ځایونو کې حفاظت وکړه نمبر 1 د سترګو حفاظت چې مکان د چا ته لړ شي نو حفاظت وکړه نمبر 2 ژبې حفاظت په مجلس د علماو مشرانو کې وکړه او په دې ژبه خو ما تاسو ته مخکې نبی علیه السلام فرمایي املک علیک لسانک مې په د تدریس سلور جمعې ونه کړې په دا یو حدیث باندې چې د ژبې حفاظت وکړه ما ویلي په دا ژبه سړی قیمتي کېږي او بې قیمته کېږي حاجي صاحب ویلي مو درې جو خو عمل به پې څوک کوي بچیه د ژبې حفاظت په مجلس د ګویا علماو مشرانو کې وکړه ژبه به بالکل نه چلی ځکه مجلس کې د علماو د مشرانو به ناستې څه خبره به تا نه اوزي بېدبې کې به راشي نو د ډېر څه نه به د الله محرومه کړي او زه اکثر خلکو ته وایم علماو سره چې ناست نو ډېرې خبرې به نه کړي موږ سره چې اکثر خلک کیني هغه د ځان نه سیوا مفتي موږ ته د دونه مسلو پته نه چې هغه راته بله مسلې ذکر کړي زه لکه وایم چې دته خو بلا علم دی کله کله ذهن کې ویم چې دی به د کومې مدرسې نه فارغ نو تاسو ته وایم د مشرانو او د علماو په مجلس کې ډېرې خبرې مه کوئ دا ستاسو ظاهري دا ستا کم عقل ظاهري چې ته کم فهمې او بعضې سړی ډېر هوښیار ځان ثابتوي چې هوښیار یم ډېرې ناشنا خبرې کوي د علماو په مجلس کې خو دا کار ښه نه دی محترمو دا کار ښه نه دی بعضې ټایم کې داسې کلمه وځي چې هغه د بېدبې دغه یي هداسې د بېدبې دغه یي زموږ والد صاحب خبره کوي اکثر وایي زموږ استادانو نو بعضې خلکو له د خبرو طریقه نه ور دي وایي زموږ استادانو له چا روټۍ کړی و خو دا بعضې خلک ډېر سادهګاني لن کې مینه یې ډېره هغه مینه بولي خو مینه نه بېدبي زموږ والد صاحب اکثر دا واقعه کوي وایي زموږ استادانو له چا روټۍ کړی و نو هغه کلیواله ډېر سادهګان وایي چې کور ته یې بوتلل چې کور ته یې رادننه کړه نو مولیان لږ سات د ادب دپاره ولاړو هغې اراده کې استادانو کونې ولګوئ که نه کېنې استادانو ټولو یو بل ته وکتل چې دا دې څه وایي کېنې استادانو کونې ولګوئ که نه استادان اوس علما پټکي والي دی یو بل ته ګوري چې قربان شم د دې د مینې ده ډېره عجیبه مینه ده راوستې خوراک لري هغه د هغې مینه وه خو وله طریقه نه ورته محترم به ستا مینه یې خو تاله به د خبرو طریقه نه درځي به بېدبي وګرځي بچو د علماو په مجلس کې او د مشرانو په مجلس کې د ژبې حفاظت وکړه ځکه بېدبي به درنه وشي نو د ډېر څه نه به محرومه شي دا نمبر 2 نمبر 3 بچیه چې په درستخان کینې نو د معدې حفاظت وکړه موږ اکثر د پښتنو یو متل دی وایي که کور پردی و نو خېټه خو دې خپله و بعضې سړی چې خیرات ته لاړ شي مبارک شیخ صاحب خیرات ته ناست وي بې نظر نه لګېږي خو چې راپا یاره جي په دې معده مې درد دی نو ته ځان د سپېږمو پورې ډک کړي په معده باندې درد نه تا کې هغه ټایم کې احساس نو چې
چې ته لاندې وتې پیر صاحب مبارک کروندې ته لاندې وتې دی راشن بره خیجی او خیجی د دې زور به په بل طرف باندې نوځي بیا ترې نه خولې بهیږي په ګرمۍ کې او راشن یې ډېر زیات وربره کړي محترمو نو ورته وي بچیه پردي درستخان ته چې ورشي نو د ګیډې او د معدې حفاظت وکړه دا ستا دپاره ډېره بهترینه ده او نمبر 4 بچیه چې مونځ ته ودرېږي نو د زړه حفاظت وکړه چې توجه دې الله ته وه که توجه دې الله ته نه وه نو سلام وګرځوه دغه مونځ دې نه قبلېږي محترم دا څلور نصیحت یې ورته وکړه یو څلور پې درته باندې زه وایم یو څلور پې درته ووایم که بند کړم په دې کې څه حکمت و که نه او دا به زموږ عملي زندګۍ کې راشي که نه انشاءالله ستاسو د دې چهرو نه او د دې مخونو نه ماته پته لګېږي د نوجوانانو ټولو ته وایم انشاءالله زه چې کومې خبرې کوم دا به ستاسو عملي زندګۍ کې راځي انشاءالله ووایم سلام